نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده نو له 27 رمضان نه مخکې دا وظیفه تاسو یو ځل لازمي وکړئ. انشاءالله العزیز فرشتې و محترمو ستاسو امداد او مدد له راځي. یو صحابي دا وظیفه وکړله، فرشتې ولې امداد له راغلې، دغه صحابي ته فتح او نصرت حاصل شو. دا چې کوم مشکل الله پاک په دغه مشکل دا آسان کو. که چېرته تاسو هم حاجات لرئ، تاسو مشکلات لرئ، نو الله پاک به ستاسو حاجات پوره کړي او الله پاک به ستاسو تمام مشکلات دا به ختم کړي. یاد ساتئ محترمو، د چا چې څه مسله وي دا وظیفه دې د 27 رمضان نه مخکې وکړي. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک د ذات نه مکمل یقین ساتم، الله پاک به ستاسو تمام کارونه دا وکړي. ځکه صحابي دا عمل کړی او د صحابي دعا الله پاک فوراً قبول کړه. انشاءالله الله پاک به ستاسو دعا هم دا قبلوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه د ډیره زیاته عظیم شان او ډیره زیاته د کمال وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، هغه څه وظایف به موږ شریک کوو چې کوم د صحابه کرامو نه منقول وي، کوم د قرآن او د حدیثو نه ثابت وي، کوم وظایف داسې وي چې هغه د الله پاک یا نوم وي یا دغه رنګ د قرآن آیت وي یا دغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا ښودلی وي. انشاءالله العزیز زموږ تمام وظایف دا محترم مستند وي. یاد ساتئ محترمو چې نن کومه وظیفه ده د هر قسم حاجت دپاره ده. د چا څومره حاجات دي او دغه حاجات پوره کیږي نه، انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک له تمام حاجتونه دا پوره کړي. څومره مشکلات دي او دغه حل کیږي نه، ناممکن مشکلات محترمه په دې وظیفې باندې خلکو دا حل کړي دي. د چا کو د رشتې مسله وي، د مال او دولت مسله وي، د نوکرۍ د روزګار مسله وي، انشاءالله د چا په زړه کو سارمان وي، څه حاجت وي، تمام الله پاک په ښه طریقې سره محترمو دا پوره کوي. تاسو ټرای وکړئ، یو پیر دا وظیفه وکړئ مکمل ترتیب او مکمل طریقه کار. تاسو ته په دې ویډیو کې هم یو صحابي دی واصله بن اسقا. دغه صحابي فرمایي چې یو ځل موږ د جهاد په میدان کې دا گیر شو، یو طرف ته دشمنو نو دغه طرف ته موږ نشو تللی او بل طرف ته زموږ نه غرو نو غر طرف ته موږ نشو تللی. نو دغه صحابي محترم فرمایي چې موږ په یو دو کې حیران شو، خدای پاک کم ولاړ شو. الله پاک ځمکه ډېره زیاته پراخه وه خو په موږ باندې تنګه شوه، ځکه چې یو طرف ته دشمن دی او بل طرف ته دا غر دی، یو هم نشو تللی. وای ناګهانه زما دې وظیفې ته پام شو، زما د الفاظو ته پام شو او په دې الفاظو باندې ما د رب العالمین نه دعا وغوښتله. الله پاک فوراً فرشتې نازلې کړې او زما دعا الله پاک دا قبول کړله. دغه صحابي فرمایي چې ما اسمان ته مخ کو او ما دا کلمات ویلې: یا رب محمد انصر امت محمد، یا رب محمد، یا رب د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په امت باندې رحم وکړه. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د امت امداد وکړه. دا کلمات چې ما څو پیری ویلي فوراً امداد د الله پاک راغلی. دغه جنگ بایللی شوی جنگ دا موږ وګټو. دغه سره خبره ده چې فرشتې راغلي او دغه رنګې جنگ یې وګټو. یاد ساتئ محترمو، په دې کې ډېره ناشنا خبره ده. یوه دا چې ای رب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم، یو قسم الله پاک ته د رب لفظ وی، رب وی په مزه انسان پالل او کمال ته رسول. ای رب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او بل واسطه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته وسیله نبی علیہ السلام ته وسیله کو. ای رب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم انصر امداد وکړه د امت د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم. الله پاک ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات ګران دي، تمام جهان نو ته ګران. الله پاک زه پټ خزانه
وای ما خپل خدای د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د وجه ښکاره کړله. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا حسن ما وی د پوره دنیا ته هم خپل بادشاہي حکمرانی د دې خلکو ته راخېمه. یاد ساته چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وسیله او تورکړه د نبی کریم علیه السلام د امت امداد وکي. دې ځکه خبر بلنده چې ستا یو حاجت دی او دغه دعا تر بل چا لپاره کې، مطلب ستا کور پکار ده او زدا وی چې الله پاک بل چالم کور ورکړي، پلان کیلم کور ورکړي، خپل کور نشته دی، پلان کیلم ورکړي، پلان کیلا سنو کری پکار ده، یا الله پاک دې پلان کې نو کری ورکړي، یا الله پاک دې بل لم ورکړي. نو دا وی چې د غایب د پاره دعا د ډیره زیاته زر قبليږي. نو کو چر د تار بل چر لپاره دعاګان کول، یا الله پاک راسیز اغلم ورکړي، یا الله پاک مال ورکړي. زما دیو ډیر زیات ضرورت دی. محترمو دا کلمات روزانه 300 پیری تاسو وای، 300 پیری تاسو وای او بیر هغه نه بعد دعا وکړي. نو چې کم امداد او صحابه کرامو سره الله پاک کو د امداد الله پاک تاسو سره وکړي. وزم پرشتي د امداد لپاره د مدد لپاره راکوزيږي، ولیکن هغه اخلاص ممکن نشته. الله پاک زموږ کې هغه اخلاص پیدا کړي. نو کوشش وکړئ چې محترمو 5 وخت مونږه د قران مجید تلاوت یو څو ورځې پاتې دي د رمضان مبارک چې تراویح نه قضا نشي جمع سره کور کې تراویح نه. او ان شاء الله العزیز تاسو څه ټایم دا وظیفه کوي، کو د ورځې 10 بجې کوي، 11 بجې کوي، کو ماسپښین کوي، کو نمازګر نه مخکې کوي، کو ما هم نه پسې کوي، کو تراویح نه پسې کوي، کو بشمنه کې کوي. نو کم ټایم کې تاسو دا وظیفه کوي، ان شاء الله العزیز الله پاک تاسو ته فائدہ دا بدر کوي. یا رب محمد انصر امت محمد. الله پاک خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.